کم خلک چې د اخترونو په موقع باندې خپلو زنانو له چکرې ورکوي، خپلې تورسرې د کور نه روباسي او په داسې لباس کې روباسي، په داسې خوشبودارو کپړو کې روباسي. حدیث مبارک کې راځي چې خوشبوی لګولې ده او په پردو نارینهو باندې تېرې شولې او په هغو باندې خوشبو ورله. ای زما پښتونه روره، ای زما مسلمانه روره، که د مسلمانۍ رسۍ دې د غاړې نه لرې کړي وي نو پښتون خو ځان ته وی دا کارونه په پښتو کې هم روانه دي. 1400 کاله مخکې د الله ښکلي پیغمبر فرمایلي چې دا زنانه زناکاره ده، دا زنانه بدکاره ده. جامې اچولې دي بربنډې دي کاسیاتن عاریاتن، لنډې تنګې جامې په دې کې دې د کوره رویسته، په نري پړونې کې دې د کوره رویسته. د خلکو نظرونه ځان طرف ته راتاوي، سپریګانې او خوشبویانې په ځان لګولې دي، د اوچتو پوندو سینډلې اچولې دي او لنډ او تنګ لباس دی او مایلاتن ممیلاتن. کوشش یې دا دی چې زه بل ته مایله شم او بل ځان ته مایله کم. ای نارینه، ای پښتونه روره، قسم د خدای په ذات چې داسې نارینه ته، داسې پلار ته، داسې خاوند ته په حدیثو کې دیوس ویلی دی او الله دومره په غصه باندې فیصله کوي د دیوس خلاف چې زه به دیوس جنت ته داخل نه کم، زه به دیوس جنت ته داخل نه کمه. چې تا خپلې تورسرې رایستې او تی په زیرتونو ګرځې، تی په پارکونو ګرځې، ته غرونو ته چکرې ورکې او نن د موبایل دور دی، هغې سرم په لاس کې موبایل دی، نوجوان سرم په لاس کې موبایل دی. دا نافرمانه او باغي نوجوان چې د کوره وتلی دی په کومه نشه او په کوم تکبر کې د مور او پلار نه نافرمانه، او نن یو میله جوړه ده په پارک کې، په زیرتونو کې پیر بابا ته او کاکا صاحب ته نمایش دی، د قبرونو په خوا کې ویډیوګانې دي او شاته قبر دی. ای هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دی دومره نصیحت په دې دنیا، تر دې دپاره د پیر بابا قبر ته ورلی، تر دې دپاره د کاکا صاحب مزار ته ورلی چې په یو دروازه ور دننه شي او جنگلی تی تاو دی او پیسې پې واچي او په بله دروازه تی وځي، د قبر نه لږ تاو راتاو شي، هلته منجور ناست دی او د مالګې دومره کټورې ورسره پروت دی او تعویزونه دي او د زنانو نه ډب وباسي او تعویز ورله ورکوي او راشي د بابا د زیارت ځان سره مالګه ویسي او په قبر دومره ډېری د پیسو ولاړ دی او دا قبرونه په ټیکه باندې چې کوم دی ورکړي دي حکومت وقت او منجورانو خپلې تنخواګانې دي او راځه ته پکې زنانه ګرځوه او په حاشۍ او بدعملۍ او عریانۍ دي. ته خبر شه په دې خبره ای نارینه چې په تام د الله لعنت وریږي او ستا په دې تور سر هم د الله لعنت وریږي. معاشره ګنده کې، معاشره تباه کې، تباهۍ طرف ته د معاشره روانه کړې ده. بدامني به په دې معاشره کې راځي، تنګدستي به په دې معاشره کې راځي، ورځ ته ورځه به چین سکون ختمیږي، کشر به نافرمانه کیږي، مشر به بدعمله کیږي او ټول خلک به په ګناه باندې مبتلا کیږي. په داسې طرف باندې دا معاشره څه کړې ده، دا دې روانه کړې. تور سرې له چکر ورکه خو د ترور کرې بوزه، د ماما کرې بوزه، د پلار کرې بوزه، د رشته دار کرې بوزه په حیا او په عزت او په پرده باندې، او یا داسې زی ته په پرده کې بوزه چې تی او ستا تور سرې ده. ټیک د ښه خوراک هم پې وکړه، ښه څښاک هم پې وکړه، د پردې ماحول ته یې بوزه، د پارکونو ته میلو ته زیرتونو ته یې مه بوزه، په پرده کې بوزه، ښه خوراک څښاک پې وکړه، ښه سیل سپاټه پې وکړه. شریعت به تا د دې نه منع کوي نه، خو دا نن چې کوم حال دی نو دا د الله عذاب له او تباهۍ له دعوت ورکول دي. نو زما مسلمانه روره او زما پښتونه روره او زما خوږه روره زه تا ته نصیحت کوم چې په دې معاشره باندې رحم. د پښتونخوا د پولیسو دې اقدام ته وګورئ، ماشاءالله الحمدلله، چې د اختر په دې ورځو کې دا ینګ هلکان چې دي ځان سره په سوزکو کې او په تیز رفتارو کې په ګاډو کې غټې غټې پیټۍ راغیستي او د خدای مخلوق ته په عذاب کې مبتلا دی، د خدای مخلوق په مصیبت د ځان سره مبتلا کړی دی. په خپله خو اسې موري، خو چې چېرته ګڼه وویني او بازار وویني نو پیټۍ له ښه زور ورکړي او ګډاګانې شروع کړي او دا معاشرې په یو عذاب اخته کړې ده او دا وړوکې د ماشومان چې ورته ګوري بس دوی به هم ترې سبق اخلي چې سبا به موږ هم که خیر په دې لار باندې ځو چې دا په کومه لار زموږ له الله روان دی. نو دا پولیس افسران د پښتونخوا په بعضې روډونو ولاړ دي، د عیسایي افسر دی دا ځای په ځای دا پیټۍ تې کوزوي او وایي 200 پیټۍ مې په دې لږ ساعت کې چې کوم دی نن د هلکانو نه کوزې کړه، وایي څو پکې اکسیډنټ یو شوي دغه کوي دا ون ویلینګ چې کوم دی نو هغه لګیا دی ویلینګونه کوي او دغه کوي موټرسایکلو باندې لګیا دي، ټیرونه راوچتوي او اکسیډنټ یې پکې وشولې. نو دا ډېر زبردست اقدام دی، زړه مې په دې ډېر زیات خوشحاله شو. زه دې پولیسو ته سلام پیش کوم، جي زه تاسو ته سلام پیش کوم ستاسو دې اقدام ته او زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم او ولګوئ په هر روډ باندې یو ناقهبندي ولګوئ او جمع کوئ دا د ټنګ ټکور آلات غلط استعمالوي او حدیثو کې راځي چې د قیامت علاماتو کې یوه داره چې د ټنګ ټکور آلات چې کوم دی دا به سیوا شي نو جمع کوي تی د سرکار کاته کې تی جمع کوي او په هر روډ یو ناقهبندي ولګوئ، دومره پیټۍ به جمع کوي چې دا تاڼۍ به ترې ډکې شي. نو بالکل یې تی جمع کوي او مې ورکوئ ورله، سخت ایکشن واخلئ د دوی خلاف
او چې دا کم واړه هلکان په موټرسیکلو راوتي دي دا موټرسیکل هم ته جمع کوي چې دا پلاران یې ورله نه ورکوي صحیح شو لکه نه چې چا څه لایسنس یې نشته دا ګاډي هم ته جمع کوي دا خو مړه د اختر ورځ دی یو شرمولي راغیستي دي قسم په خدای په داسې انداز کې پیټۍ لګولي چې نه به چا سره په موبایل خبرې وکړي نه به دوکاندار نه سودا وکړي نه به دې په جومات کې منځو کې چې چېرته بازار سره نږدې جومات دی ته به په جمع ولاړې خدایه بار به هغه دجال راشي چې ته به وایې چې هغه اصلي دجال چې کم دی هغه راغی یو چغې دی یو غوبل دی منځ نشته څه د مسلمانۍ مهار نشته څه اندازه نشته څه لیمټ نشته بس یو غوبل جوړ دی نو دا ډېر زبردست اقدام دی تاسو هم ورله شاباسۍ ورکوئ د پښتونخوا پولیسو او تکړه شئ دغه شان موږ چې کوم دی الحمدلله ستاسو ملګري یو موږ په دې اقدام خوشحاله یو الله او رسول به هم درنه خوشحاله یي د قانون پاسداران یې تاسو له الله پاک په لاس کې اختیار درکړی برابر یې کوي ویې ټقوئ سزا ورله ورکوي زه خو وایم چې دا چا سره پیټۍ دي او دا څوک ډېر ورانۍ کوي دا پرې جیل کې م واچوي پرېږدئ چې د اختر پې به جیل کې تیر شي مور او پلار به هم خوشحاله یي دعاګانې به درته کوي زه دې پولیس افسرانو ته وایم نو په دې اقدام موږ ډېر خوشحاله شو او چې کوم مسلمانان او سنجیده او درانه خلک یې غم پې خوشحاله شي او دې پولیس ملګرو له شاباسۍ ورکوي او دا دوی ته ورسوئ چې الحمدلله په دې معاشره کې داسې خلک شته چې ستاسو په دې اقدام باندې ډېر زیات خوشحاله شي خوشحاله دي نو تکړه شئ او زمونږ شاباسۍ چې کوم دی تاسو سره دی امام قرطبي رحمت الله علیه یوه ناشنا خبره ذکر کوي وی امیر المؤمنین مامون الرشید د ده په دربار کې به یو مجلس لګېده او په هغه مجلس کې به د دنیا دا پوهان خلک چې دي دوی به پکې شرکت کو علما مفسرین فقها دانشوران دا خلک به په هغه مجلس کې کېناسته او د فصاحت او د بلاغت او د کمال نه ډکې خبرې به پکې کېدې یو موقع باندې دا مجلس ولګي داسې یو ثقهدار سړی راغی مجلس ته داسې ښه روب داب والا سړی دی او ښه سنجیده سړی معلومیږي چې په مجلس کې کېناستو نو داسې خبرې چې شروع کړې نو خبرې هم ډېرې داسې سنجیده او داسې د فصاحت او د بلاغت او د کمال خبرې کولې چې کله هغه مجلس برخاست شه ختم شو نو مامون الرشید دا سړی راوغوښته ځکه دا سړی ناشنا و چېرته د بلې علاقې نه راغلی و مخکې چېرته نه و راغلی دی لومبی ځل و چې دې مجلس ته راغلی و نو مامون الرشید تې تپوس وکړو ویل دوسته ته د کوم ځای نه راغلی ویل زه خو د پلاني ځای نه راغلی ویل ښه ته د کوم دغه سره تعلق ساتې ویل زه یهودي ما یهودي ده ورله دعوت ورکو ویل اسلام نه قبلې اسلام قبول که کنه موږ به تاله ډېر لوی عزت درکو او موږ به ستا ډېر غټ خیال وساتو ته دا اسلام قبول که دی ورته وایي زه پلار په نیکه یهودي ما او زه د خپل پلار نیکه دین او مذهب نه پرېږدم زه نه پرېږدم دا نو بیا خو زموږ د شریعت مسله دا ده چې لا اکراه فی الدین په چا باندې جبر او زبردستی نشته چې په زور باندې څوک مسلمان کې بس ورته ویل ټیک ته ستا خوښه ده چې کله دا مجلس ختم شو او بل کال بیا راغی د دې مجلس د لګېدلو نو چې مجلس ولګېده نو اوس دا سړی بیا راغلی دی دې مجلس ته خو دا ځل د ده انداز بدل دی د ده وضع قطع بدله ده د ده شکل و شباهت عجیبه معلومیږي او د ده د خبرو انداز هم بدل دی چې خبرې شروع کړې نو ښایسته ښایسته د دین اسلام خبرې کولې نو چې کله مجلس ختم شو نو مامون الرشید ته تپوس وکړو ویل ته هغه پلانی سړی نه ویل ولې نه ما نو ویل ته خو یهودي وې او تا ته خو ما دعوت درکړی چې اسلام قبول کا او تا ویل چې زه د خپل پلار نیکه دین او مذهب نه پرېږدم دا څه خبره ده چې ته مسلمان شوی او ایمان دې راوړی دی د دې ایمان د راوړلو راز دې راته بیان کړه چې دا څه واقعه شوې ده او څه قصه شوې ده هغه ورته وایي زه چې کله تېر کال ستا د دې مجلس نه لاړم نو ویل زه ډېر فصیح او بلیغ یم ډېر فصاحت او بلاغت سره خبرې کوم او ویل زه خطاط یم ډېر خوشخطه لیکل کوم په خپله باندې خوشخطه لیکل کوم ویل ما داسې کار وکړو چې د انجیل یوه زبردسته نسخه مې په خپلو لاسو باندې ولیکله ډېر ښایسته ښایسته مې ولیکل په ښکلي انداز کې او عیسیانو ته ورغلم هغوی ته مې ویل چې ستاسو انجیل مې لیکلی دی وایي داسې په مینه او محبت یې رانه انجیل قبول که چې دا خو دې ډېر کمال کړی دی زمونږ انجیل د ډېر په ښایسته انداز لیکلی دی او وایي ډېر یې خوښ شو زما یې شکریا ادا کړه وایي چې کله ترې رالمه نو وایي تورات مې ولیکه تورات هغه مې ډېر په ښایسته انداز ولیکو خوشخطه مې ولیکه او وایي د یهودیانو خواته لاړم یهود خو د خپل مذهب و وایي د خپلو ملګرو خواته لاړم او تورات مې وله ورړو زما ملګرو چې وکتو هغوی ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په مینه یې ما نه د تورات دا نسخه قبوله کړه خو ما څه چل کړی و په انجیل کې مې د ځانه رد و بدل کړی و د ځانه د انجیل نه مې څه خبرې ایستې وې څه مې پکې د ځانه وردننه کړې وې مخکینۍ خبرې مې رسته کړې وې رستنۍ مې مخکې کړې وې کمې زیاتې مې پکې کړی و خو عیسیانو بیا هم زما نه ډېر په مینه باندې قبول کو
د تورات نسخه چې مې ولیکله نو په هغې کې مې مرد بدل کړی و خبرې مې تې سره ایستې وې لرې کړې مې تې وې څه مې پکې د ځانه ور شاملې کړې وې څه مې مخکې کړې وې څه مې وروسته کړې وې خو چې یهودو ته مې ورړو نو ډېر په مینې رانه قبول کو وایي بیا مې د قرآن کریم یوه نسخه ولیکله وایي په دې کې مې ردو بدل وکړ یو صورت مې مخکې کو مخکې صورت مې وروسته کو یو سپاره مې وروسته کړه او وروستۍ سپاره مې را مخکې کړه او وایي د ځانه مې تې څه خبرې راوویستلې او څه مې پکې وردننه کړې او وایي د مسلمانانو خواته لاړم داسې جومات ته راغی طالبان پکې ناستې خپل سبقونه وایي مدرسې ته راغی طالبان پکې ناستې قاري صاحب ناستې مجلس لګېدلی خپل سبقونه وایي چې د قرآن کریم نسخې د داسې حافظ صاحب په خوا کې کېښوسته چې لا ګیره هم نه راغلي خو ماشاءالله قرآن ورته یاد دی د هغه په خوا کې کېښوسته قاري صاحب قرآن مې راوړی دی ستاسو کتاب مې راوړی او په هغه زمانه کې خو چاپخانې نه وي نو چاپ چې به ښایسته لیکل وکړه که نه نو هغه کتاب به خلکو ډېر په مینه قبلول زموږ دا کتاب خو ډېر په ښایسته انداز کې لیکلی شوی دی قاریان صاحبان را چاپېره شو لکه زموږ قرآن ډېر په ښایسته انداز کې لیکلی دی دا سړی څوک دی دا خو ډېر د کمال کار کړی دی خو قاریانو صاحبان ورته ویلې چې کاکا موږ به اول دا خپل کتاب ګورو چې دا صحیح دی که په ده کې څه غلطي شته طالب جان چې قرآن کولاو کو مخکې صورت وروسته دی وروستی مخکې دی سپارو کې رد و بدل دی د ځان آیاتونه اوهو دې ځای کې خو پلانې آیات نشته هلکه دا پلانې صورت خو په پلانې پاره کې دی او دلته خو په دې ځای کې لیکل شوی هلکه دا خبره خو دا آیت خو زموږ په کتاب کې نشته دا خو پکې د ځانه وردننه کړی شوی کاکا دا موږ ته قبول نه دی دا وایې څخه دا زموږ قرآن نه دی وایي د حقه ورځې نه مې ایمان راوړو چې محفوظ دی نو صرف قرآن محفوظ صرف قرآن په دنیا کې محفوظ دی او نور کتابونه هغه محفوظ دی نو د قرآن کریم د حفاظت ذمواري دا الله جل شانه واغسته او په مختلف طریقو سره الله حفاظت کوي د دې قرآن د حفاظت لپاره د صحابه کرامو وینې توی نه شوې د نبی علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان نشو په سر مبارک کې کړۍ خښې نه شوې او دغه شان حافظ صاحب په مسله مخکې ولاړې او چې په آیت کې غلط شي او بل طرف ته لاړ شي وروسته نه فاتح ولاړې او فتحه پسې د شانه را روانې چې پام کوه قاري صاحب ګورې دلته غلط شوي دا ځای دې وران ویو دلته د آیت پرېښوستو دلته د زبر په ځای زیر ویو د زیر په ځای د زبر ویو پام کوه ګورې دا غلطي ده نو چې حافظ صاحب نه لږه غلطي کېږي نو یی په خپله سمۍ ریوځي او بیا راځي ریوځي او بیا راځي چې غلط شي چې بل رکات ته ودرېږي هغه آیت بیا ووایي او یا ورپسې د وروسته نه فتحه ور روانوي چې پام کوه قاري صاحب ګورې دا ځای دې غلط ویو او دلته خطا شو ته یاد ساتره دې قرآن او د دې کتاب څنګه حفاظت الله جل شانه کوي نو دا د کمال کتاب الله ورکه او بیا چې دا کتاب راغی نو دا د یو قوم کتاب نه دی دا د یو قوم او د قبیلې کتاب نه دی دا صرف د عربو کتاب نه دی اگر چې دا په عربي زبان کې راغلی خو دا د عربو کتاب نه دی دا د عرب هم دی دا د عجم هم دی دا د اولین هم دی دا د اخرین هم دی دا د انسانان هم دی دا د جنات هم دی او تر قیامته پورې چې څومره خلک راځي څومره انسانیت راځي او څومره جنات راځي دا د ټولو دپاره مشعل راه دی دا کتاب